الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. پرونم حدیث د هرقل شروع کړو. اعمال طویلو د حدیث د هرقل درې حصے دي. یو د ابتداء او قارم ناطور پورې، دین د ابن ناطور ثم كتبه پورې، درین د ثم كتبه نه تر اخر د حدیث پورې. او دا میان جمله چې دا وقارم ناطور دا په واقع کې مخکې د دې مخکنه حصے او دا ثانیه اوله دا اوله دویمه او درېمه په خپل ځای. نن ته پرونم ویل نو پرونم رومبه منظر رومبه قصه رومبه حصہ د حدیث بیان خو یو دوه خبره پاتې شو. هغه کې اول د شام ذکر راغلو نو د شام ته شام ولې وای نن د ابو سفیان سره سو مرګرو دا ته ما اجمالا ویل شام ته ځکه شام وای چې دا جمع د شامې ده، شامه کلی ته وای. نو شام معنا مجمع القرآن، ډېر کلی پکې، لکثرت شامات فيها لکثرت القرآن فيها، کلی پکې ډېر دي ځکه ورته شام شامه کلی قريه آباد علاقه ده کنه. خو بیا هم داسې آباد نه لکه زموږ د پېښور او چارسدې او د مردان په شان مسلسل نه د خاریو سره ځمکې آبادي، بار به دشت نو د مشق نه یو شل 50 میله چاپېره باغونه د ځمکې به دشت ده. دارنګه حمص نه د حلب نه چاپېره باغونه آبادي وي خو به دشت. نو چونکې کلی پکې ډېری کلی په آبادو علاقو کې زیات چې کوم یو بیل تا خلک آبادي نه ځکه ورته شام وایي. د جزیرة العرب په نسبت هغه ډېر آباد دی ځکه جزیرة العرب کې هېڅ نشته. دویم وایي علما وجه چې دا د شوما نه جوړ دی. شوما ګس طرف ته وایي الید الشوما ګس لاس. نو د بیت الله شریف نه دا چونکې په ګس طرف واقع دی او یمن ته خي طرف ته واقع دی نه ته یمن وایي او دې ته شام وایي. همیشه جهاد چې یادېږي که نه نو دا چې ته مشرق ته کې نو په هغې اعتبار باندې جهاد یادېږي. نو بیت الله شریف مخه چې ده هغې ګوټ ته ده، مشرق شمال ګوټ ته او ګوټې طرفونه ته دی. نو سړی بیت الله شریف پس وګوري نو دا یمن یې ښي طرف راځي، شام یې ګس طرف راځي. پاکستان افغانستان او دا علاقې دا حجر اسود ته مخامخ دی. نو دا بیت الله شریف طرفونه ګوټونو ته دي، ګوټونه طرفونو ته دي. نو دا په یسرا طرف د بیت الله شریف اخر دی ورته ځکه شام وای. او یمن د یمین نه دی، یمین خي طرف ته وای. یمن جنوب ته دی او شام شمال. درې موجه عالمان وای چې شام د سام نه جوړ دی ځکه د نوح علیه السلام درې زامن پاتې شو. یو دوی خمر شو کنعان، نو سام حام یافس. نو دا د شام قومونه دا د سام اولاد، نو سام نه شام جوړ شو نو ځکه ورته شام وای. نوح علیه السلام د معنی کې چې طوفان راغی لا ورسره مسلمانانو نسل نه دی پاتې شوی، صرف د نوح علیه السلام نسل پاتې شوی دی. خدای وای وترکنا ذریته هم الباقین، د اولاد میں صرف باقی پریخ دا دنیا بے دا سام حام یا افس نا آباده شوی دا. نوح علیہ السلام تاب البشر ثانی وی. دا شام وجه میں تدری بیان دے مدا خبر چه هرقل ابو سفیان سے بغست نو دے سر دا قافلی دا مرگر لار دا سمر کسانو دیرش کسانو او ابو سفیان مشرو پدې کې مغیره ابن شعبه هغه مسلمان او دا نور عام کافران معارض د دروغونه چونکه زیات شرمیږي نو دروغ یې نشو ویلې کنه دغه وخت کې کافرو. او حدیث محدثین ځکه قبلای که تحمل زمانہ د کفر کې کړی دی نو عاده په وخت اسلام کې کړی دی. نو عاده چې په اسلام کې شنو روایت قبولي د کفر د زمانه یو قصه بیان
خداړم به منظر بیان شو چې د حضور مبارک خط ولسته شو داسې تپوسونه وکړل چې هغه ناشنا تپوسونه او د حضور نبوت کې هیڅ قسمه شک پاتې نشو او دا مجلس علی رؤوس الاشهاد مقرر ک وزیران او ارکان دولت ناس او دغه خبرونه دا معلومه شو چې مسلمانۍ نو شو پکړ جوړ شو ځکه خپل مذهب پر قومن خلق باندې ګرانه من طالبانو ته سمره د نسوار وې روزانه او نسوار پر قومن ورته ګرانه نو کوم شي سره چې کوڅوک مانوسي یې د پلان نکري واجی دا غي پر قومن ورته ګرانه نو بیا هغه خبره چې دا خدای سره تعلق لري دین سره لري دا غي پر قومن وړي شاه نو دنیا د مذهبونو کې دی وخت زیات سخت سکان دي په مشرکانو او په اهل کتاب کې سخت يهوديان دي دا ډېر سخت ځديان يهودي په وسنه مسلمان دي حضور مبارک کې په ما اول کې دومره کسانو يهوديان ایمان نه وړي نو ټول به ایمان نه وړي سم مسلمانانو شي دي الحمدلله نو دا ډېر سخت شګلې ځديان پښتانه پښتون جاته دې زدي اوس دا د منظر د قصې چې دا حقیقت کې اول دی د دې خلاصه دا چې بادشاہ د فتح نه پس حمص تراوره د حمص نه راغی بیت المقدس تراوره او جشن یې مناو کو د خپل طریقې عبادتونه وکړل او شکرانه ادا کړه نو په دا ورځ کې اورس خپاناست دا خط به سرست ورسي نو د اول منظر دی د قصې وکانه من الناطور ناطور ناظر تا وی ناطور مانا ناظر ابن ناطور نم دی یونس ابن ناطور دا عبدالملک ابن مروان زمانه کی مسلمان شوی خدای والا دیر عمر ورکڑو او د زهری سے برسر ملاقات پا دمشق کے شوی دی دا عبدالملک ابن مروان زمانه کی ابن ناطور سر نو دی برای راست دا زهری دا ابن ناطور نقص نقل کی ابن ناطور سوکو دا درې عہدے یو خدا بیت المقدس والی دویم دا بادشاہ مستشار دا سینٹ ممبر مشورو دریم دا پادریانو لاٹ پادریو مذہبی مشر نو عہدے موچتا و مذہبی سرکاری عہدے موچتے نو دا بیت المقدس والی او مستشار دا بادشاہ چی مجلس شورا عہدے بیراغست او دا پادریانو مشر مدت خدای هدایت کړه زهری سے بر سره ملاو شو په دمشق زهری سے زمانہ دمشق کې تیر کړه د عبدالملک زمان ته سبق هم خو درس حدیث په زهری سے وای وکانه من ناطور قال من ناطور دا یونس د مخ کې قصه چې تیر شو دا خدا عبد الله ابن عبد الله نه نقل کړه او دوس برای راست ابن ناطور نه نقل کړه ابن ناطور لمسنه یونس ابن ناطور ابن ناصر لار ناصر باغونو نگران وكان ابن ناطور صاحب إيلياء وهرقل سقف على نصارى الشام ابن ناطور شو صاحب إيلياء دي والد إيلياء والو يعني بيت المقدس والد إيلياء بيت المقدس وهرقل دا صاحب اضافت بار تشریح صاحب دا ایلیو او صاحب دا هرقل مون خموم دا مشترک نالو خو یو مانا لو خاون دا ایلیو مرگر دا ایلیا او مرگر دا هرقل تو دا غلیو زی مرگرچی دا والی پہ حیثیت پا او بل زی کی مرگرچی دا مستشار پہ حیثیت سقف على نصار الشام وهو سقف على نصار الشام دا جمله معترضه دا دریم صفت تی دا ابن ناطور دی سقف لاڈ پادری دا پادریانو مشر باباوی لاندی سقفی دا غدا لاندی بطریق وی نو سقف دا عیسایانو احدی دی کبرا دی خمینی سلطی آیت اللہ کبرا دا بل سوکتی دا حجت اللہ دا بل سوکتی دا مجتہد شیعگانو کے مجتہدین دیری ہر وقت پکی ہر کل کی اقبل مجتہد ندم شان سقف ناسا بعضو عباراتو کے سقف علی نصار الشام
دې اسقف ګرځېدل او په نصارا بشا دا جمله معترضه ده صفت دې مناتو يحدث دې بیان کې نو که صاحب خبر کې دا کانا نو دا يحدث دیم خبر ده ان کدا مستقله جمله شي وکړ نو ناتور ابن ناتور چو دی خاوند د الیو خاوند د هرقل او سقوف بنصارا شام يحدثو دی بیان کوي د دریو دی بیان کوي چاته ضروری ده په دمشق ان هرقل حين قدم الیا هرقل بادشاہ چې الیا تراه بیت المقدس ته د نظر په پورا کولو کې اصبح یوما خبيث النفس یورد سابق یعنی سار شو او د طبیعت خراب او بوټو طبیعت گنداو فطری لیتاو فقال بعض بطارقته بعض پادریانو ورطوی بطارق د تاریخ جمع د پادری نادو اسقف تلان دی حدستان کرنا حیاتا قربان ستا شکل ناشنا گنو من منگا ناشنا گنو وزا ستا ناشنا گنو سیب خیر خودی طبیعت خراب حیعت وزا رفا استان کرنا ناشنا گنو منگستا وزا رفا مخی بحشاش بشاش پی خندل بده من دی طبیعت بودت رنگ پیکر ناوی قال ابن ناطور وی وکان هرقل حزاء او هرقلو کاهن ینظر فی النجوم قتل بے پستورو کی یعنی نجومی مو کاهنو دا کهانت شیطانی او دستورو پواسطو نو ظالم بچی د نقلی علوم ماهر او پخوانو کتابونو د دستراس د نجومیانو د کاهنیت او د خبرو یو سلوی قسمه دا خبرې د غیب او د کشفیات سره چې تعلق لري نو د نجومی ستور ته به قتل د شپې او دا غینه به مستقبل حالات معلومونه دا په شریعت کې نشته او په دې عقیده ساتل پکار دي خدا دې عقیده ستور ته به قتل نجومیان اوسم بعض افغانیان په دا مردار رواج دی لا سنې جو کلی په دې دیوانونو ماهر نجومی فلان کې افغاني کو څوک 10 معلومین را دي شي دستراسته وخه الک خپل 10 ځان معلوم کچ ټول عمر بداسه سپیری سروت به حقیقت دلته ماته چوي به زمان ته تخلو او خلق نه مانه کړه پام کړو ورنشه کو څوک نجومی لورغه عقیده داغه په قول لرله نو حضور مبارک دې صح حکم من تا کاهنا فصدقوا فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد نو نجومیان باندې عقیده لري په کهانت عقیده لري په دې مرغو عقیده لري دا پنځري ساتلي پنجابیان او داسې کتاب ځان ته خېش لیدلې مې دلې او پیګین پنا لوړې شي اکثر او سړي ته شیخ دې خواراش زمون طالبان خو ساتلې دي زر دوک کی یدا سره خدا سه وینو څه چل به پکې نو پام کوي ورنشه هو کان دی وو کاهن او قتل بے پستورو کی یعنی دستورو بے حالات معلومو فقار لهم دی قوم توی بطار قوم تحین سالوهو چه دیتی تپوسو کچه قربان سیب طبیعت دیولی خبره ندی ورطوی پا جواب کی انی رایت اللیلتا ما بیگا قتل حین نظرتو فی النجوم چستورو تمی قتل ملک الخیطان قد ظهر زوینما چه بادشاہی دا سنت قوم را سرگندی دون که دا یا سرگند شو دا سے قوم بادشاہی سرگند شو چه داغی علامه دار چه خطنه کئی عیسائیانو ہر دن کی خطنه و دا ابراہیم علیہ السلام نا پس و عیسائیانو کی اوسری راغل سین پالا غطوی پانگره دیکھ اور ابے کی ورطا بولس ہوئی یونانیو اصل کے یہودی بے عیسائیت قبول کو ناغد عیسیٰ علیہ السلام اغا فطری طریقی و دین اغا ظالم ټول بدل کړی نو دا موجوده عیسائیت د سین پال د مولس نو د سنتین بند کړ کني عیسایان ما ته د ابراهیم علیه السلام نه پس چې څومره پیغمبران ناغلي دا ټول دین کې ختنه ده لکه لس امور د فطرت دي نو عیسایان وسنه او يهوديان سنتي کوي اوسم کوي يهوديان هغه نه پرېخي او عیسایان باندې سین پال پرېخاو مولس دوی ته رسول موي بولس رسول سین پانا مقدس
مقدس پال بولس یو قوم دی چه را روان دی دستور نمی معلوم اکڑا داغی بادشی را روان او علامه دار چه غیب سنتی کئی دیسے نا معلوم اکڑا شارحین سوک سوئی علیکہ من پسی پیگو نا پیتاسو پیگے دا خدا نجمیانو خبر پاکی سوئی چه قرآن دا علویین و راشی پا برج دلوکی گروگی نا پیگنے حمل سور جوزا شوطارا ست سنبولا میزان قاب قوس دلوی حوت نو دلوکی چه قرآن دا علویین و راشی علوی دریست اولی زحل مشتری و میریخ اولان دا بیدبلی او تعارض او زهرا او دا نگیرین دی نور اسپومه تا نگیرین ہوئی او دا تعارض او زهرا تا سفلین ہوئی او دا غین برد دریشی دی غیتا علویین ہوئی وی قرآن دا علویین زحل او مشتری او میریخ نور پسی دی نور سلورم ستور دی نو دا پخوانو زمونگ علم حیات کی وہ ستوری آدی اوسی یعود ستا رسول دی دا عام ستوری زمونگ علم حیات کی دا پاتم اسمان کی دی فلک اطلس کی فلک لاند اتم کی نهم بے خالی دی فلک الافلاک و فلک اطلس نو دا اتم تا فلک و ثوابت وی نو دا طور ستوری پاتم کی دی دا یو ستور تروما پور دی دا پخوانے ریاضی خبری دی گوری دا شریعت ندی خدا زمین ریاضی ادھا کی ہوئی تصریح کی ہوئی شر چغمینی کی ہوئی بسباب کی ہوئی کورسو ساوزو سیوس کی ہوئی دا امینی بھی کنا نو دی کی دا خبر اور دی وہ سیارو دا وجن دی دا وہ اسمانو قائل دی او بیدا ثوابت دا وجن دا اتم او بیدا خالی چاگدا طول عرص گرزی اغیتا فلک اطلس وی فلک الافلاق وی دمرسات کے چی دا انوار قرص کاری ریاضی وی پنزل لسلک میلا مزل کری فلک الافلاق نو آخر ریاضی منگا چوئی پا مدارسو کے نو دیتا دا برخص فلسفہ وی برخص تا دے قائل دا چی طول عالم لکا دا پیاس پشانتے دے مینس کس مکنا دیتا مرکز وی بے اور پسی بدی بے ہوارا بے اور دے اور نہ پسی بے اسمان دے آئے کس پومیر اور آگئی سلور حسی دی در بے اسمان بے دیم اسمان دے عطارت بے درم دے آگئی تا زہرہ پاگئی کی دا ما خامی استور بے سلورم اسمان کے انوار دے بے پنزم کی مریخ دے شپگم کی مشتری دے اوم کی بے زحل دے بے زحل نا پستم اسمان دے طول ستوری پائے کے دے ستوری سمرہ دے نا بے اسباب کوئی پنزی زر ستوری بے نام اسمان خالی دا برخص فلسفہ دا موجودہ فلسفے سارا طول غلط ثابت شو داو کہ پس پومے خلق کینی نکم دے پا اسمان کے نانا ہوتے دا دیوی دا اسمان کے دا سے دا لکا میخ چے پا دا غٹک دا اسمان گرزی نو دا اور سرا گرزی لکا سپومے بعد خلق کینی دا سپومے نا برمزی اچھا پیر دا سپومے نا تاریخ نو دا فلسفہ اللہ تعالی اس موجودہ فلسفہ دیتا فیسا غورس فلسفہ ہوئے نو فیسا غورس ہم پخوائی یونانی تیر شوئے دے وآغتا دا لیو خلقو دا نو حاصل نشو حمایت نو دا آغا فلسفہ معدوم و صرف اقوال بنا خلقی دل پا کتابونو کے اس آغا صحیح ثابتا شو خدای اللہ نے دا شریعت دا دی علوم سر تعلق نا نفینشتا نا اثباتا ہاں یو سیچ دا واقعی سر مطابقی شریعت کے انکار نکے ممنگے نے اثبات کو نا نفی کو ذکر زمون شریعت قرآن و حدیث ادا بیان دا امور تشریعیو دا پار راغل دینا دا امور تکوینیو دا پار دیتا تکوینیات ہوئی پیغمبر دے دا پار نوازی پیغمبر دا تشریعیات دا نو کنیدو ویبو کنینو نوی یو سرویز آسمان دا غطاو ختم سپرمیتا نو میں نفی کوئے میں اس بات کوئے کہ خطلی بھئی کنی خطلی لکہ سریوی سواد کے دا زمارودو کان سرگند شو اس تو غٹ کا پر شو لکہ چی قرآن کے و حدیث کے دانش نا دا قرآن و حدیث تا دی علوم سر تعلق نشتا کہ زمارود کان سرگند شو پا من دورا کے و کنو شو کس چالی دلی وی پکینو ٹکتا او کنینو نوی سوکرا ولاشی چی پا ممندو پا غرونو کی زمارود سرگند شو بل ورطی چپ شکا پر شو نو دی سر دا کفر تعلق نشتا دا کفر و دا ایمان تعلق دا تشریعیات و سرائی
نه د تکوینیات وسه نه نفي کوي دا بعض قمقل مليان نه پیږي ناغي په منبر بناستو په افغانستان کې په قبایلو کې کچاوي داسې نه کا پر نه دا کالج الکان او سنس چې سپوی هغه وې دا دې سوې دې خدا واقعیت نه انکار کوي شریعت دې ته وې حقیقت کې دا غلطي بدل مولا چې دې پویږي نه شریعت په قواعد نو په جنگ اخبار کې رااله د کوټ یو مولا کچاوي سپومه تاسو کو ختم نو خدا په طلاق شو او دې مرتد شو انا کدا ولې او دې اخبار ته ورکړه د ناور بچیا ازمنا علاقه کې یو مولا نو مې دا تنالم پیژنې تاسو کدا داسې چې وینو کافر شو لکه دې سره د کفر څخه تعلق ته سپومه ته سره ختم نو څه چلو شو چې خلک ویني 15 کروڑه خلک 6 کروڑه خلک ویني چې دا روان او مسلمانان کافران د مختلفو ملکونو خلق پر صدګاهونو کې ویني او هغه الته پسپونه ګرځي جنډه په خخای آلات په لګای نو دین اول دا سی وایي چې خدای او رسول دا انکار دی خدای په زور خلق کافر کوي اما کله د دې شریعت سره تعلق نشته که څوک قتل کوو قتل شیاطین به قتل مخکې اسمانونو ته کنه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نأخذ منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا نو چې اسمان ته شیطانان قتل نو د یو بل شیطان قتل سپومه ته امر ممکن دی د یو جهان نه بل جهان ته سړی لاړ چې نو دې کې څه چل شو نو متواتراتو کې پراویانو نه بحث نیدان ورته ویلو او د متواتراتو د ایمان سره تعلق نشته نو دا متواترات او مشاهدات چې ټول خلک یې پاکستان کې عربو کې عجمو کې مخالف او موافق ټول ورته مبارکي ورکي ګوري ورته نو بیا سړي نو دې سره د کفر او د ایمان پیګه په خبرو کنه اسنه چې تاسو د دین په داسې شکل کې پیش کړئ چې خلک د خدای او د رسول الله کلام نه انکار وکړي یا پاوی کافر شي نو د دې بدا په افغانستان چې غریبه تصریح ویلې او شر چغمینی نو تصریح کې خدا چې د اسمومه اسمان دلاندې د اور طبقه ده یا اهلیلجی ده یا شبه اهلیلجی نه پاور څنګه تیرې ده الکه راته تا چا چې لاندې ته اور ده داریا په علم حیات کې دا عربی کې دا نو هر شي چې په عربی کې هغه صحیح تصریح ویل نه کنه نو به خو اسمان چې دی هغه ګوند دی نو دیم اسمان خدای سره نقطه دی لکه د پیاز پشان الکه دا خو د شریعت نم خلاف شریعت کې خو اسمانونه ډیر چتي او دروازې دی پکې او حضور مبارک خاتل او دستور ټول کته دی ابن عباس وایي دا د قدرت تاریخ منو تارونو باندې ځوان دی او لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دا چت په پکوخ کولره دا پکې خو چت کې نه نوته نه نو دې په لته دا نو څه په لته چې نجوم باندې زموږ عقیده نشته حضور پاک وي نجوم خدای درو غرض لپاره پیدا کړی د قدرت نه خېلی لارې په معلومه اخکل دا ولې د اسمان او کله دین علاوه نجم کسل دستور یو ځای شو یا نو شنو څه چلو شو خدا د نجومیانو عقیده وا چې تران د علویانو په برج دلوا کې راشه او برج دلوا مایل د دې په عقیده کې نو ضرور سي انقلاب راځي په دنیا کې نو دا غینه معلومه کړه دا څنګه معلومه کړه مو خدای ویل علم نجوم او نه پی او نه په عقیده لر خدا دوی چې ما بیگا نجوم کتل نه غینه معلومه شو چې دی اقام باشیر روانه اوس د طالبانو یو سوال دی چې دا شی غلط دی نو سره بخاری کې ذکر نو بخاری خو نقل کفر نه واشه دی خو د ابن ناطور کلام نقل کوي دا څه نه وایي چې د حضور مبارک نبوت مونږ په نجوم باندې نو دا خو دا کلام دی د بوتانو आवाजونو خبره بدل راشي د بوتانو ذکر براشي نو دا مطلب دی چې مونږ د بوتان منو او شرک کې د فرعون ذکر دی د شیطان ذکر دی او د بوتانو ذکر دی نو ذکر سره خو قباحت دی او شي نه راځي نو د ذکر کوي ابن ناطور چې بادشاہ داسې نجومیو مټیکا او کاهنو په دې غرض نه ذکر کوي چې موږ په عقیده ولرو یې حجت شرعي ګڼو نو ما ته یو خبره د خیرې په شکل یا الله رې دلته
چې شریعت د تکوینیات سره نفیان تعلق لري نه اثباتن. من نفی کوي نه اثبات کوي. اثبات ولې کوي چې تا ته علم نه، او نفی ولې کوي چې په به خدای او رسول ته منسوب کی چې خدای ویلي دا څنګه راولې رسول الله ویلي چې دا څنګه راولې ځان به خلک تذیب کی د خدای د کلام چې کوم خبر نه درځي ما ته نه معلوم. حضرت علی سے وی کلم الناس بقدر عقولهم اتحبون ان يكذب الله ورسوله. خلق سره دومره خبره کوي چې څومره غیږي دام خوخه ده چې د خدای او د رسول تکذیب وشي. یو مولا دې زموږ د پښتنو د علاقې او نږدې او مشهور اوس وفات لیکن چا وی داسې شنو بس دا داسې شو ولې وې دا هم اخباراتو ته ورکې او کوراټ مولا ولې ورکې چې نه پیږي په یو خبره. نو خلک بازار پورې خان چې مولا دې ته وي چې د واقعاتونه خلک یې ویني مشاهدات د لیدو سیز د اودا بدیهیاتو کې داخلي او ته انکار کې دا څه وایي ما ته نه معلومه زه په نه پیګم بس دا ما ته جلال آباد کې ویلي راکاله جلکان اما ته معلومه ده بعض شیخان قمقن مليان چې هغه په تصریح مان لري زګه چې په عربی کې او په مدارس کې ویل کی او په شریعت چغمینی مان لري لکه تصریح شریعت چغمینی څه ده دا شریعت خبرې ټول دروغ دي اکثر پکې دروغ دي. علاوه د شفق او د دې مسائل نه چې دا فائدہ لري نور د هغه دوایر او اشکال دا خارج المرکز دا داخل المرکز دا نور کې سلوې سیری دا اسپومه اسمان کې سلوې سیری دا نور هغه کې دی سیری او فلک ثوابت دا شریعت کې نشته. او شریعت کې خدای او اسمانونو ذکر او هغه آتش ته وي دا نه وي او دا نه وي هیڅ چې راځم کې نو سړي استي جوړي دا مې تصریح او شریعت چغمینی خبر وکړي په هغه باندې نه اوس مې بزي عربی کې موږ یو مدارس کې تاسو فلکیات کتلی نه پکې باور فی ان الفلک لا يكمل الخرق والالتيام دا هو شریعت نه خلاف ده. باور فی کذا وکذا ابطال د جزئیات جزا چې په صدرا کې ده دا شریعت نه خلاف ده. شریعت د جواهر فرض او قائل ده او وی فلسفه نه مانی نو دا خو فلسفي کتاب دی موږ یې څه کوو پته نه اوس حضور پاک په انسان چې خوري شي د دغه دومره جز پاتې کېږي د ملا په تیر کې یو جوهر فرق چې دا جوهر فرق تعبیر زما ده ښه دومره جذب پاتې کېږي چې هغه سره به بیا غاصه ټول جمع شي د ملا په تیر کې اخیری یو جز پاتې کېږي چې ټول اجزاء منتشره د انسان د قیامت پر د ټول هغه تراجم شي نو انسان به جوړ شي امن هو يركب الخلق موږ د جواهر فرض او قائل دي او تصریح صدر مولانو صدر پشپغو دلایل ابطال د جزئیات جزا کړ او دیسو شیعه کټا صدر تصریح ماتن شیعه دي شریعت چغمینی ماتن شیعه دي خلاصۃ الاسلام مولا شیعه دي نو شیعهګان سي میر باقر داماد شیعه دي او فغمدینی چې لیکل هدایت الحکمت مولا شیعه دي مې بعضی شارح په خپل مسلمان دي امه دا متن چې له هدایت الحکمت دا شیعه مفضل ابن عمر علی بهاری دا مې دې په ورته وی چې نجوم او کهانت دا د غیبی علوم او د اطلاع ذرایع دي خو شکی دي وهمي دي سلوی قسمه دي دا ذرایع د کهانت او د نجوم پرسته او د لاس معلومولو او د خط معلومولو او د ستور معلومولو دا وهمي د غیبی علوم دي قطعی نه دي. نو د په دغه خپل تجربو سره معلومه کړه چې ما بیګا ستورو ټکتل نو بستوري دا شارحین وي عین مولا چې بستوري هغه اقتران د علویینو په برج دلوه کې چې هغه برج مایو دینه معلومه کې چې قوم باسي روانه چې دا غي قوم علامه ده چې ختنه وي څنګه معلومه کړه مونږ ته خبر ځکه نم نجوم ویلې دي او نه پی ونخل کفر نه باشه نو وای بادشاہ چې ځکه زر طبيعت می خفه شو چې په ډیر مشکل او په ډیر تکلیفونو می دوباره عمل کاغشته دي او ډیر قرباني ورکړه اوس ته یو بل قوم بادشاہ روانه ده نو مطلب دا چې د ما عمل معمولی سیده ایسا نو خپاو او دم د خمګان خبر فمن يحتتر من هذه الامه اما ما موجوده خلق په دې موجوده خلقو کې سو خود